لکه داسې کسان هم جومات کې وي چې هغوی درته څه بدې ردې ووایي یا درته وایي چې یا کاروبار هم شروع کړی. او جی بالکل داسې راته ویلی شوي دي، هم دې شهرګړو علاقو کې راته ویلی شوي. هغه د مدرسې اعلان چې لږ غونتې وګوري چې هغې ته هم نه ایسارېږي. بالکل جی نه کیني، مخکې صف والا چې کوم هغه پاسې نو موږ نه ټول وارو پار خطا ځکه چې مخې ته کسان اږدم پاسې موږ چې څه چل وکړو. څوک شته تاسو کې داسې یو غیرتمند پښتون، یو غیرتمند مسلمان شته دی چې دقې موټر له یو 2 شیشې واخلي؟ ځکه دا طالبان دي په هغه مدرسه کې د اوبو ډېر زیات ضرورت وي. 2 آپشن دي در سره، یا به دا مدرسه بندېږي یا د الله د رضا دپاره د دې مدرسې سره ودرېږئ چې دا بنده نه شي. هسې نه چې ما درته اواز در ورسو او بیا د الله جل شانه په دې خبر رانیسي چې تا ته دلته کې د مدرسې یو خبر مخې ته راغلی و. څوک چې خوش نصیب وي په دې ویډیو به ایثار شي، چې څوک بد نصیب وي ویډیو به سکیپ هم کي او ایثارېږي به هم نه. دا د یو مدرسې سره تعلق ساتي دي سیټ کې تاسو سره د دې مدرسې دا پیټ ښکاري هم غریبانان راوتي دي په چندې پسې. د دوی د مدرسې بل چې کوم دی نو هغه څومره دی؟ هغه 94,000 روپۍ د 3 میاشتو. دا د دین ورورکي کوشش کوي چیرې یو 200 روپۍ چېرته جوماتونو کې پاس وو او راغونډې کړو چې موږ دغه مدرسه بنده نه شي. خو خوشنصیبه خلک که چېرې تاسو دا ویډیو شیر کړه او 10 روپۍ امداد هم د دغه مدرسې څه وشو، ځکه ستا وس نه کېږي نو دا وس خو دې کېږي د ویډیو شیر کولو. تا خو MB کړې ده، په دې خو دې پیسې نه راځي. چېر دې ته به MB کې او دا ویډیو به شیر کې تی شیر که د الله د رضا دپاره د دې د وجې چېرې دغه مدرسې سره امداد وشي نو بیا به انشاءالله العزیز ستا دغه مخلصي کېدی شي داسې کس له ورشي چې هغه 50 روپۍ هم امداد وکړي نو صدقه جاریه ده ستا به ورسره هم په هغې کې سوي. څنګه بهیه؟ خیر دی تاسو. تاسو نوم دی؟ مصطفی. او دا مدرسې دا چې کوم ځای دی دا لږ شریک کړئ. دا زموږ مدرسه دی فضل آباد څخه راځي، فضل آباد او ټکر منځ کې د بیلن ډېرې په لار باندې ده. دا راته ووایي نن څومره جوماتونو کې وګرځېدې، څومره چانده وشوه؟ نن خو موږ مازدیګر مونځ رانه شوی او ماښام او ماسخوتن مونځ هم وکړو او بس 2000 روپۍ به مو ټولې نه یې کړې. د خلکو څه ریسپانس وي؟ ځکه چې تاسو وختي یو خبره وکړه زما په دې اړه باندې داسې څه تیاره غوندې م راغلی چې یاره نوید به یې هغه د مدرسې اعلان چې لږ غوندې وګوري چې هغې ته هم نه ایسارېږي. بالکل جی نه کیني، مخکې صف والا چې کوم هغه پاسې نو موږ نه ټول وارو پار خطا ځکه چې مخې ته کسان اږدم پاسې موږ چې څه چل وکړو هغه د اعلان ته نه کیني، بس پاسې وځي سنت هم ورته پرېږدي. هغې د لاسه موځي کم کسان چې سنت کوي هغه ته چې ایثار شي هغه هم په سنتو ودرېږي. زموږ ته به هېڅوک توجه نه ورکوي. هسې ډېر زیان پریشر به هم وي چې دغه خلکو ته ودرېږئ او ریکویسټ ورته کوئ ځکه د خلکو ذهنونه دي. خلک وایي یاره دا د ځان دپاره چانده کوي، څوک وایي یاره د کور دپاره لګیا دی. بالکل جی او څو ځایونو کې داسې شیونه شوي دي خو موږ خو مدرسې دپاره کوو د الله د رضا دپاره. بس چې څوک داسې دغه کوي موږ یې بیا دغه کوو راولو ځان سره. لکه داسې کسان هم جومات کې وي چې هغوی درته څه بدې ردې ووایي یا درته وایي چې یا کاروبار هم شروع کړی. او جی بالکل داسې راته ویلی شوي دي، هم دې شهرګړو علاقو کې راته ویلی شوي. خو بس که د الله رضا ده نو موږ ډېر. څومره کسان دي، څومره تعداد دی ستاسو مدرسه کې؟ تعداد خو موږ څه د حفظ هغه 45-40 برابرېږي او د کتابونو هغه 15-16 طالبان دي. په دې کې مسافر څومره دي؟ مسافر پکې ډېر دي، بس دې کې 15 تجزیه راځي، نور ټول مسافر دي. باجوړلې او د سوات دي دغه ځایونه راسره. د دې خوراک د دې څښاک تاسو څنګه د دې بل خبره وکړه چې 54,000 روپۍ بل راغلی نو دا 54,000 روپۍ خو په دغه 100 روپو باندې نه برابرېږي. بالکل نه برابرېږي، خو الله کړی ناکام دی. ملګرو ځان سره لږ ذهن کې دا خبره راولئ ښه ډېره د پوینټ خبره راته کوم. وګرځئ په دې پاکستان کې سوچ وکئ که ګرځېدی نه شي هسې سوچ وکئ څومره جوماتونه دي، څومره مدرسې دي. بیا په دې خپل جب هم لږ نظر واچوئ چې آیا زما د دې جب نه یو 100 روپۍ د دغه مدرسې دپاره وتي دي، دغه جومات دپاره وتي دي. و چې زما دا ویډیو څومره کسانو ته ورسي که نه که دې کې به کېدي چې صرف او صرف په 100 کې 20% هغه کسان وي چې هغوی به دا وایي چېرې زه د جمعې په ورځ چېرته په چانده کې یو 50 روپۍ 20 روپۍ ور اچولي دي. نو بیا سوچ وکړئ چې دا مدرسې او دا جوماتونه چلی څوک؟
دا الله جل شانه د دې ذمہواری اغستې د خو نن پې زما او ستا جب هم ګوري. دا د دین ورورکي دا ښایسته نوجوانان چې راوتي دي او دا تا ته ودرېږي چې مدرسه جوړېږي د الله د رضا دپاره لږې پیسې امداد وکړه. مړه دله څنګه ستا خوله جوړېږي یار چې لکه دا تاسو ځان له کاروبار شروع کړی. منم بلکل پکې کاروباري خلک شته دی. د هغه کاروباري خلکو د لاسه داسې قسم خلک هم ټارګټ کېږي. شپې دلته زمونږ په اجره کې ده، زما ورور هم په دغه مدرسه کې دی. اوس په ډېر خلک وایي چې نوید بهی تا ورسره خپله څه امداد کړی که نه؟ الحمدلله، شکر الحمدلله، په لوی او په تکبر کې دی نه راځي. د دې بل د لاسه د دغه قاري صاحب سره مونږ دا امداد وکړو چې مونږ ورله د اوبو موټر د شیشو موټر واغستو. موټر هغه شان پروت دی که نه؟ او جی هغه شان پروت دی، شیشو د لاسه اوس دې بیل له پیسې دغه کوو، شیشې نشته، شیشې نشته بالکل. څوک شته تاسو کې داسې یو غیرتمند پښتون، یو غیرتمند مسلمان شته دی چې دغه موټر له یو 2 شیشې واخلي؟ ځکه دا طالبان دي په هغه مدرسه کې د اوبو ډېر زیات ضرورت وي. زما د الله په ذات باندې قسم دی، بله ورځ ما ته والد موږ چې موټر ویوړو، زما والد صاحب ما ته وویله ویره دا مدرسه خو ډېره په خساره کې ده. ما ورته ویل دا جي دا قاري صاحب چې کوم دی د ده ډېر عجیبه طبیعت دی، چاته نشي ویلی چې دا مدرسه روانه ده او تاسو ورسره یو 100 روپۍ. داسې یو ساده مزاجه انسان دی، چاته ویلی هم نشي. بله ورځ ما ته د سټیټ کې تاسو ته دا ویډیوګانې هم ښکاري، دغه تصویران هم ښکاري. ما ته وی نوید بهی والد صاحب د تلې عمرې له دا پیډونه ولولې کې 100 روپۍ امداد وکړي، بالله پسې راغلی دی میټر رانه وړي. نو تاسو کې څوک غیرتي شته چې د دې نوجوانانو چې دا دوی غریبانان راوتي دي سبق ته هم پاتې شو، خو د مجبورۍ نه راوتي دي؟ ټیک ته دلته به یو ورځ نیمه سبق پاتې شي، خو کوشش یې دا دی چې د ټول عمر دغه مدرسه بنده نه شي، د ټول عمر دپاره دا مدرسه بنده نه شي، ځکه د دین رڼا ترې خورېږي. او موږ څومره بد نصیبه یو. زما د الله په ذات باندې قسم یې فیسبوک ام بي له د چا نه راقرضو ټیم را باندې نه تېرېږي. خو د داسې قسم مدرسو سره موږ چېرته هم امداد نشو کولی، ځکه هغه یو شعر مو کوي جب ته د 100 میله رفتار دی ورته د نه رسي لاسونه. دا نه رسي لاسونه خو د جومات دپاره او د مدرسې دپاره. فی سبیل الله د الله د رضا دا ویډیو شیر کوي. انشاءالله زه د خپل رب امید ساتم، زه د دغه پښتنو نه دا امید ساتم چې نور هېڅ هم ونه شي. زه د خپل کتونکو نه دا امید ساتم چې دا 2 شیشو غم به خامخا کوي چې د دوی دا بیل په دوی پسې کم راشي. دا بیل چې داخل نشي خو میټر به دنه وړي نو. او جی میټر چې ویوړو بیا به مدرسې ته هم دغه کېدای شي مدرسه هم بنده شي، ځکه چې دې کې د طالبانو سبقونه د شپې د 11 پورې هم ناسي، 11:30 پورې هم ناسي. نو چې لیټونه بند شي بس بیا خو سبقونه نه ویلی کېږي او داسې نور څه وس هم نه کېږي. بیټریانې دي خو هغه هم بېکاره دي، بندېږي هغه هم لږ ساعت دي خو بیا بند شي، بس بیا سبقونه پاتې. 2 آپشن دي د سره پښتنو، 2 آپشن که مسلمانان یې. یو طرف ته قاري صاحب چې څنګه ویل چې میټر یې ویوړو بیا په تیاره کې سبقونه نه ویلی کېږي، بیا بغیر د اوبو نه قرآن مجید ته ناسته نه کېږي او دس په ورته خامخا کې. 2 آپشن دي در سره، یا به دا مدرسه بندېږي یا د الله د رضا دپاره د دې مدرسې سره ودرېږئ چې دا بنده نه شي. هسې نه چې ما درته اواز در ورسو او بیا د الله جل شانه په دې خبر رانیسي چې تا ته دلته کې د مدرسې یو خبر مخې ته راغلی و، آیا تا ورسره یو 200 روپۍ امداد کړی و که دې ورسره نه و کړی؟ نمبر هم درته د قاري صاحب ښکاري، دغه پیډ هم درته ښکاري. که په موږ هم اعتماد نه وي په خپله لاړ شي او دغه مدرسه کې دغه شیشې ورکوي، مړه بس زمونږ دغه خوشحالي ده. زمونږ چې څه وس کېږي الحمدلله موږ ورسره کوو، شکر الحمدلله چې څه نصیب و. زما ورور سره وګرځېدو په دې جوماتونو کې دلته کې چې څه د خېټې رزق والله جل شانه ورله ورکو. بس تاسو صرف دغه همت وکړئ چې ویډیو د الله د رضا دپاره شیر کړئ. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان.